بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. شپږ نمبر آیت ده سورة القصص. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو سینې دین ته کولاو کړي. په دین باندې دې الله پاک موږ ته عمل آسان کړي. ما تاسو ته عرض کړی چې الله دې نه کړي بیا دې نه کړي، موږ به د الله نه خیر غواړو. ډېر مهربان الله دی. خو چې کله د چا نه خفه شي نو د هغه نه د نیکۍ توفیق اخلي. مخلوقات کې چې څوک بدي شي نو هغه له د نیکۍ توفیق نه ورکوي. هر کار کولی شي، نیکي نه شي کولی. الله اکبر کبیره. په خپلو کې ناستو باندې د الله شکر ادا کړو. زموږ ستاسو شانې ډېر مسلمانان شته نه داسې څه تکلیف دی هغو ته چې نه کیني. موږ چېرته غرور کې را نه شو، چېرته په تکبر کې را نه شو، چېرته ځان راته اوچت ښکاره نه شي چې زه خو ښیم درس ته کښېنم او پلان کې بزګر ناست یو ځای بل ځای ناست یو درس ته نه کښېني. خفه مه شي، بختوره دا ستا خپل کمال نه دی. توفیق څوک راکوي؟ الله راکوي. که موږ شکر وویستو الله به په دې کې استقامت پیدا کړي. که موږ ناشکري وکړه، بې قدري وکړه، الله به ترې موږ هم لرې کړي. الله اکبر. اوس موږ په دې دغه نه چې واپس کېدو تبلیغیانو سره واپسې خبره سړي کور ته تلو، هدایت بیانې تبلیغ کې که نه مرکز کې نو هغه خلکو دا کوم چې کور ته روان دی نو د الله د دین قدر وکړئ. د الله د دین څه چل وکړئ؟ قدر وکړئ. د دې وخت قدر وکړئ چې الله پاک تاسو له څه ټایم راکړي او د الله په دین کې صرف کړئ. دا الله پاک سود دی چې تاسو له دا وخت دا توفیق تاسو له راکړو چې تاسو راغلي او د الله په لاره کې څه وخت ولګو، د الله د دین خدمت وکړو. هر یو کار چې د دین کوي د دې قدر وکړئ. یاد ساتئ زموږ د مشاهدې خبره ده، تجربه خبره ده چې کوم کس د دین بې قدري کړې ده
یا لکم توفیق الله پاک هغه له د یو نیک کار ورکړی دی د هغې قدر نه دی کړی قدر یې نه دی کړی الله جل جلاله د هغه کار نه هغه داسې لرې کړی دی د هغه دین د خدمت نه داسې ویستل دی لکه د انګولې نه چې سړی مشت لرې کوي ووایه تاسو استغفر الله موږ تاسو د دې ځای نه پاڅول الله ته څه ګران دي د دې درس نه موږ داسې اوچت کړي که نه لکه مچ چې سړی غوځاري بیا به نه راځي دا زمونږ کمال دی چې موږ ناست یو الله سود کړل موږ له د الله د شکر توفیق راکړي موږ له د الله استقامت راکړي او موږ له د الله د عمل توفیق راکړي د دې خپل یو اثر یې یو عالم کیسه کوله چې یو ډاکټر و ډېر نیک سړی و ډاکټر و غټ مالدار و ما نه تپوس وکړه چې ما ته د دین اسان باندې کار وښیه ګران کار زه نشم کولی زما ورته اسان کار نور هېڅ هم نشته خو ته داسې چلو که چې لږونې وخت اتوار روسته چوټي وي او چوټي خپله خپل ماشومان چکر له وباسي چېرته پارک ته یو ځای ته هغوی بلکل دقسې کوم د دې پارک په ځای باندې ته ځان او دا ماشومان دی نږدې تاسو ته کومه مدرسه یې هغې ته لاړ شئ د اتوار په ورځ باندې وی هلته مونږ خو د هغو په خبرو او په سبق او په دې نه پوهېږو نه زما دا مقصد نه دی صرف هلته کښېنه چې هلته د الله پاک کوم انوارات او رحمتونه برکتونه ورېږي چې په تاسو هم ورېږي هغه زما ډاکټر خو د غټ پای خلکو مالدار خلکو ټولو په بهر پاتې شي دي ماشومان یې بوتل هلته ساړه شو پلار ته وي چې ځو هغه یې لږ کښېنه یو ځای کې واړه سبق وي بل ځای کې قاعده وي بل ځای کې حدیث وي بل ځای کې قرآن وي مدرسې ماحول دی که نه سبق د دین ماحول دی د قرآن ماحول دی خیر دا ماشومان ستړي شو ساړه ډوبي شو په اولنۍ ورځ باندې ډېر پریشان و ماښام چې راغی ما ته ټلیفون کړ چې هغه وخت ډېر ساړه دي ما وی چې هر څه چې خو یوه ګنټه وباسه خو دې مدرسه کې وباسه موږ بیا عادت شو هغه بیا چې اتوار ورځ راتله نو هغه په خپله وي چې ځو مدرسې ته ځو د دې ماحول نه لرې پاتې شي د دین د ماحول نه که نه دا ورته بیا ناشنا ښکاري چې دا وزې په والا دا چړړو والا که نه نعوذ بالله من ذلک هغه ماشومان عادت شو بیا هغه ماشومان یو ورځ یې ټلیفون وکړ چې عجیبه خبره ده هغه ماشومانو مطالبه کړله چې موږ دې مدرسه کې داخل کړه چې ما ورته ویل ستا نور څه پکار دي څه د دنیا د سبق دې هم وایي خپل کالج او مدرسه کې هم داخل کړه داخل یې کړه هغه دا هغه صرف ته هسې کېناستو دغه هلته سبق لا نه و تلي که نه هلکه څه پوه شي پوه کېدلو تلي هلکه څوک نحو ووایه څوک صرف ووایه د هغې دوی په څه شرنګ باندې څوک ادب ووایه په عربۍ کې خبرې دي په هغې باندې دوی څه پوهېږي خو صرف د هغه کېناستو برکت دا و چې دوه زامن د هغه اوس په کراچۍ کې په مدرسه کې سبق وایي یو په څلورمه درجه کې دی بل په آخري درجو کې دی فارغ بشي او حافظان او قاریان دا د هغه په کور کې الله پیدا نو د دې کېناستو دا یوازې که موږ اړو هېڅ ټکي زده نه کړو په هېڅ شي باندې عمل پرې ونه کړو خو د دې یوازې د دې شکر سرته رسولی شو چې موږ له په داسې ماحول کې د کېناستو توفیق راکړو رحمتونو برکتونو سکینې ورېدو چې پاڅي وي وبخلی شو هسې ناست وي اوده پکې چې لا پاتې زده کړي بیا پې عمل کوشش کړي لوی مقام دی شیطان دې ته سړی نه پرېږدي ګورئ یاد ساتئ مختلف بانې ګوري او دا د ماحول نه کټکول غواړي د هغې لپاره موږ شیطان مخالف چلیږو که نه به چلیږو موږ به شیطان مخالف چې چلیږي یو هتیار دی زموږ سره یوه اسلحه ده صرف یوه هغه د دعوت د څه شي ده چې دعوت موږ ورکوو شیطان به وایي چې دعوت مه ورکوه ته ځه ځانه خو د نورو نه خلاص شه خبره پوهېږي نو تا نه به شیطان القه لاري چې ته بل ته دعوت ورکوې چې روغه راځه پس ته به انشاءالله ستا په تمامه کښېږي ښه ته به راځې انشاءالله دعوت به ورکوو که نه د څه شي دپاره د الله د رضا دپاره خپلې فایدې دپاره چې الله ما د دې نه ونه باسي د دې ماحول نه ما محرومه نه کړي او په مرجن څه پته لګي نه لګي که سلطاني روم استاد صاحب خوش قسمتي به د هغه اوس ارمان دی چې پته لګېدی
پته لګېده چې هغه د دې شپې د دې درس چې اخرنی کار د هغه د قرآن درس وشو سهار له هغه پانسېد هېڅ یو ګناه کې بیا اخته شی نه دی ځکه سمانه ورځې ونه لیدله که نه او اخرنی د هغه د درس کار و هغه نه تپوس وشي چې په تا څه حال تېر شو چې څومره خوشحاله دي زمونږ د ورځې اخرنی د ورځې اختتام په څه شي وشي په قرآن باندې وشي د دې نه بله خوش قسمتي بله څه ده موږ هر یو په دې کې یو کېدای شي سهار مونږه پانسو سبا نور راخته مونږ ونه وینو سبا رڼا مونږ ونه وینو لکه د دې څه ګارنټي شته دا په ځان فرض کړو دا نیمه ګنټه مونږ الله له ورکړله انشاءالله عمل دی که نه مونږ به ما بېګا تاسو ته خبره حواله کړې وه د هغې چا کوشش کړی دی کله نه کله شیطان مونږ له د ناجوړتیا بهانه راکوي دا خبرې زه تاسو دپاره نه کوم ځان دپاره کوم خبره پوهېږئ که نه ما ته وایي اواز دې خراب دی ته به دا یخنۍ وهلی نن دې چوټي وشي که خبره پوهېږئ چا راته وایي شیطان توفیق څوک ورکوي الله معجزان نیغ نیغ که جو پاڅېدم جو راغلم چا الله نیت ته وکړه اراده ته وکړه الله پاک توفیق ورکوي تاسو ته ما بېګا کار حواله کړی یاد دی تاسو ته که نه دی یاد سهار کې سورت یاسین چا ویل دی لاسو چت کې جزاکم الله احسن الجزا انشاءالله 80% نتیجه به وي به ستاسو داسې جزاکم الله الله دې ترقي نصیب کړي الله دې قبول کړي او نن ماښام سره واقعه چا ویل جزاکم الله 30-40 به جی خاجی خا زیات انشاءالله 50 به کوشش وکړو چې وویو بېګا ماسخوتن تبارک الله چې چا ویلو جزاکم الله احسن الجزا کوم کسان چې نه وي هغه دا سوچ وکړي چې کله به ویم د چا فایده ده زما خپله فایده ده مسلمانانو خپل ځان کامیاب کړو څوک کامیاب کړو لکه وټونه دي که نه څه شی دی وټونه دي یو پسې مینت لزو ما کامیاب کړ چلو کا ته ما کامیاب کړ ته بیا ګوره بل پسې مینت لزو چلو کا ما کامیاب کړ او الله پاک څه وایي قرآن څه وایي لکه ځان کامیاب کړه ځان بل سره څه کوي ځان کامیاب کړه خپله کامیابي پرېښه ده کوشش وکړو چې ځان خو کامیاب شو که نه او کامیابي هغه ده چې الله پاک د جهنم نه بچ کړي او جنت تلو والا جوړ شي مختصر ما تاسو ته ویلو چې د اوده کېدو سنت به مونږ ویو که نه خو د هغې نه مخکې تاسو ته لږ ټایم خبره کوم خو د خبرې نه مخکې خپل یو 2 آیته سبق ویو ښه موسی علیه السلام الله پاک د هغه ځای نه راولېږه او د هارون علیه السلام سره شو فرعون ته دعوت ورکړ فرعون چې څه خبرې کړي وي هغه تاسو ته په سورة طه کې معلومې شي دي که نه جوابونه چې کړي او فعلت فعلتک التي فعلت تا چې هغه څه کار کړی تا هغه نه سړی چې دې وژلی او ته داسې ته څوک یې تا خو پرورش ما کړی دی ته بې لا څوک یې بل خدای څوک دی زه یم هغه مکالمه ده فلما جاءهم موسی کله چې راغی دوی ته موسی علیه السلام بآیاتنا په آیتونو زمونږه بینات واضحه قالوا اوی فرعونیانو ما هذا نه دا الا سحر مفترا مگر جادو دی د ځانه جوړ شی دا پیغمبر نه دی دا خبرې صحیح نه دي دا امسا چې ورځي الله چې ترخ کېږي سپینېږي دا جادو دی جادو ځانه جوړ کړلی دا پیغمبر نه دی د دا خبرې خو څاوتې بوتې دي دا خو مونږ مخکنو خلکو کې داسې خبرې نه وي اورېدلې دا څنګه خبرې کېدی وما سمعنا نو اورېدلې مونږه بهذا دا خبرې فی آبائنا الاولین په هغه مخکنو پلار نیکونو کې د پلار نیکه نه چېرته مونږ داسې قسم خبرې نه دي اورېدلې دا بیا څه وي وقال موسی موسی علیہ السلام ربی اے رب زما اعلم خپو ده
بمن جاء بالهدى پاغ چا منی چراغله دے په هدایت سره الله ته پته چې څوک په هدایت دے څوک جادوګر دے دروغ وي من عنده داغه د طرفنا ومن تكون له عاقبه الدار او د چا لپاره د انجام خپل کور د آخرت خپل کور چا لپاره دی هغه پته چاته ده الله تعالی انه لا يفلح الظالمون یقینا الله پاک ظالمان نه کامیابی یاد ساته ظلم دسی واجب چیز دی دسی یو ناکاره چیز دی یو سړي زنا کول کې دې الله پاک دل ډیل ورکی سودی کو کې دې الله پاک دل ډیل ورکی د پاساتي ونی حرام کول دروغ وی غیبت کول چغلی کولا رشوت اغسطه هر قسم حرامي توب د کارو نو د ټولو کې امکان د خبرې شته چې الله پاک د تصبر وکي د ډیل ورکی د توبې توفیق ورکی ټیم ول ورکی یا د مرګ پورې پری دی د معاملې آخرت ته پری دی دنیا کې وته څه نه وي لیکن دوه قسمه د ګناهونه دي دوه قسمه چې د هغه سزا الله پاک آخرت کې خو ورکی آخرت کې خو هغه کې شک نشته خو په دنیا کې هم د هغه سزا نقد ورکی نقد دا الله پاک گرفت کې رانیسي هغه کې یو هغه څوک دی چې هغه د خپل مور پلار نافرمانه در الله دنیا کې سزا ورکړي د دې خبرې او دویم هغه کس دی چې هغه ظلم کوي ظلم ظالم سړی نه الله پاک په دنیا کې بدله اخلي آخرت کې خو اخلي خو دنیا کې ظالم کله چې سړی په ظلم باندې راغی ظالم جابرو بس پوه شي چې د وخت نږدې شي د الله په غریب راغی که هر قسم زیاتې د کو ما تاسو ته رشوت او حرام وغیرہ هر څه کول زناکارو یا دروژنو یا څه شو د صبر کی په خانو خلکو به د هغه بادشاهانو متعلق کوم چې عیش پرست بادشاهانو په هغه کې به چې چا ظلم شروع کړو هغه به خوشاله شي بس اوس کارو شو اوس چلو شو کارو شو د ټیم اوس پوره دی چې د په ظلم باندې راغی نو د ټیم پوره دی خبر خلاص ظالم سره چرته نه کامیابی الله دې تاسو د ظلم نه ساتي وقال فرعون يا ايها الملأ سرداران ما علمت لكم زنه پیجنم تاسو د پاره من اله غیر زمانه علاوه بالمعبود زمانه علاوه بالمعبود شته نه موسی وی چې زمونږ رب چې د ما استاد دوړو رب چې د په اسمان کې دی هغه پورې مزاق ته ګوره د پښاړو ته ګوره فاوقد لي يا حامان اور بل کمال پارا اے حامانا حامان د وزیرو حالت تینی په خاورې باندې خټ باندې اور بل کې نه خخت جوړه کا چې چلو کا خخت جوړه کا خخت او وی چې اولنې خخت په خول پخې خخت چې استعمال کړل په اور پخې خخت هغه د فرعون نه شروع شي د دې نه مخکې چې خخت په اور باندې نه پخول چونکې د دې اراده د ډېر دنګ عمارت جوړولو و دومره دنګ عمارت جوړوم چې اسمان ته اوخې جمال ته وګورم چې موسی خدای شته که نشته د دې لپاره مال دنګ محل جوړ کړ هغه کې صرف کاریګر چې حامان راجمع کړه خخت جوړول او نوکران او میخونه او دا نور کاریګر هغه مزدوران چې په کوم مزدوري کې هغه جدا خبره ده صرف کاریګر مصریان چې حامان راجمع کړه هغه 50,000 کسان مزدوران د دین علاوه میخونه جوړونکي او لرګي کار کوونکي بل څه دا ټول د دین علاوه او یو دنګ محل جوړ کړ چې په دنیا کې دا سره په دغه وخت کې نو بیا ورته وخوت پورته چې چلے کو وخوت ځان سره کسان نورم بوتلو او داسې ترتیب باندې تلل چې قچر باندې سور شه پورته خطل لې هغه جوړ کړی داسې ومو مر سر ته چې ورسېد هغه ځینې اوس خپل هغه فوجیانو ته وایي چې په پورته غشي وشته شروع کوي پورته اسمان طرف ته چل کوئ غشي ولې الله پاک هم پړی سستی که نه پړی سستی هغه شی چې د پورته ولي واپس چې غشی راځي د وینو سوري دوی خوشحاله شي چې کار مونږ وکړو کار مونږ نعوذ بالله مونږ موسی خدای ووژه
دوخرا کوسو کتا په ډیل ټال کې دی فرعون خپل ځای ته لاړه الله پاک جبرئیل علیه السلام ته ورسره دا شی ټیل وها دا شی ټیل وها جبرئیل علیه السلام راغی یو وزر والله واچو هغه وزر سره هغه درې حصې شو درې کتر ارتاو شو او چې څه کاریګر څه مزدوران څه فوجیان دغلته ټولې لاندې کړه یو پکې هم ژوندی پاتې نه شو مردار شو فاوقد لی پس بل کا زما دپاره یا حامانو اے حامانا اور حالت تینی په خټه باندې فجعل لی صرحا به جوړه که ماله یو بنګله یو محل لعلی اطلع کیدای شي چې زه وګورم اطلع دې ته وایي که نه چې سړی په دیوال باندې له پاسه واوړي داسې کته ګوري فاطلع فرآه فی سواء الجحیم جنتیان چې کله هغه جهنمیانو ته ګوري که نه تشبیه دې خبرې سره ورکړه چې دی مخکې لاړ شي جنت هغه باونډرۍ له لاړ شي په دې باونډرۍ باندې سر واړی او کته وویني فرآه فی سواء الجحیم خپل هغه ملګری به د دوزخ په منځ کې وویني هغې دپاره فطلع نو فطلع چې سر واړی داسې ګوري دی وایي زه بره دې بنګلې ته خېږم هلته سر اوچتومه ګورم چې موسی خدای شته که نشته لعلی اطلع کیدای شي چې زه وګورم الی اله موسی معبود د موسی وانی لاظنه من الکاذبین او زه ګمان کوم په ده باندې د دروغجنو فلما جاءهم کله چې راغی دوی د موسی علیه السلام په آیتونو زمونږه بینات واضحه قالوا اوید ما هذا نه دی دا الا سحر مفترا مگر جادو دی د ځانه جوړ شی وما سمعنا نه دی اورېدلي مونږه بهذا دا قسم خبرې فی آبائنا الاولین په پخوانو پلارو نیکونو کې وی موسی علیہ السلام زما رب خپو دی په هغه چا باندې چې راغلی په هدایت سره د طرفه د الله نه او په هغه چا باندې چې د هغه دپاره ښه انجام د آخرت دی ښه کور د آخرت دی یقینا الله پاک نه کامیابوي ظالمان وی فرعون یا ایها الملأ ای غټانو ما علمت لکم ما ته پته نشته ستاسو دپاره ما ته نه دی معلوم ستاسو دپاره من اله معبود غیري بغیر زمانه علاوه بل معبود ستاسو شته نه زه نه پېژنم چې زه نه پېژنم مطلب دا شو چې شته نه فاوقد لی یا حامانو پس اور بل کا زما دپاره ای حامان علی الطین په خټه باندې فجعل لی صرحا پس جوړه که زما دپاره یو بنګله محل لعلی اطلع کیدای شي چې زه وګورم الی اله موسی اله د موسی ته وانی لاظنه من الکاذبین او یقینا زه ګمان کوم په ده باندې د دروغجنو اللهم صل على محمد وعلى آله بس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا